د چترال ښکلې سیمه مډګلش کې د وورې د لوبو ټورنمنټ سرته ورسېدو. د وورو د لوبو دا ټورنمنټ د ډسټرکټ سپورټ افیسر فاروق اعظم په مرسته سره وټاکل شو. د ازما علي شان تنظیم غړو په خصوصي توګه د سنو سپورټ ټورنمنټ کې د سیمې هلکانو سره جنکو ته هم پوره موقع ورکړې وه چې هغوی هم هلکانو سره څنګ په څنګ د لوبو کې برخه واخلي. د سنو سپورټس لوبو کې د مقامي هلکانو جنکو سره غیر مقامی جنکې هم برخه اخلي. د خنزان راغلي یو لوبغاړي هم په خصوصي توګه مډګلش ته راغلي وه. बच्चों को देख के मैं बहुत इंस्पायर हुई हूँ क्योंकि इनके अंदर बहुत स्किल्स है और मेरी गवर्नमेंट से ये गुजारिश है कि इनको आगे अपॉर्चुनिटी दे. ये लोग बहुत आगे जा सकते हैं और हमारे पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं. د لویر دین راغلي او مرمنه وی چې هغه ته د لوبو په وجه شهرت او عزت ملو شو. زما په دغه ریکوست دغه په پیغام ټول پښتنو جنکو ته خوندورونو ته چې ته جنکو سپورټس کول ډیره ښه خبره ده او په دې خالي ستاسو ته خاندان نوم نه بلکې ته پوره ملک ته پوره قوم نوم روښانه کیږي او زموږ ډیر پوزټیو ایمیج انټرنیشنلی زی. د فرانس راغلي لوبغاړو د مقامی لوبغاړو د قابلیت ستاینه وکړه. They've just started, right, which is a great progress, and it's amazing to see in a very few days, how fast they're developing. So I'm sure if given the opportunities, that could reach higher grounds. دې لوبو کې سنو سکینګ، سنو سکیټینګ، میراتن ریس او جنکو بیډمنټن هم شامل وو. دې لوبو کې ځینې سیلګران هم قسمت ازمایي وکړه خو دوی به د اور په میدان کې بد راوغورځېدل. لوبو کې برخه اخیستونکي کامیابو لوبغاړو کې انعامونه هم تقسیم شول. په دې اړه یوه غونډه هم وشوه. د صوبایي سیاحت د محکمې برانډ سفیر یعنی برانډ امبیسډر کبیر افریدي په دې مهال مشر مېلمه و او د غونډې صدارت ډسټرکټ سپورټ افیسر فاروق اعظم کوله. مېلمنو په لوبغاړو کې انعامونه تقسیم کړل. ډسټرکټ سپورټ افیسر وایي چې دوی به دې سیمې نه انډر 21 جنکې لوبغاړي هم پېښور ته لیږي. چند دنوں میں انڈر 21 کے گیمز ہونے جا رہے ہیں اور اس موقع سے فائدہ اٹھا کے میں یہاں بچوں اور بچیوں کو انڈر 21 گیم میں شامل ہونے کی میں کوشش پہ لگا ہوں کہ ان لوگوں کو بھی وہاں تک موقع میسر آ جائے. کبیر افریدي د دې لوبغاړو د فنډ ستاینه وکړه. ډیر خوشاله شو مدغلاش لا په دې پیله ځل راتلو باندې ډیر ښایسته مولیدو خلک مهمان نواز دي تکړه دي یو ټیلنټ شته په دې کې مختلف کاغذ سکینګ دی سکیټ بورډ دی آیس هاکی دا. د سنو سپورټ ټورنمنټ کتو د پاره د راتلونکي هر سیلانی په خوله بس یوه خبره وه چې د سیمې سړکونه ډیر خراب دي. वाकई रोड बहुत बदहाली का शिकार है, बहुत दुश्वार गुजार है. دلته چې کوم ایونت وشو ډیر مزدار خو کېپی ګورنمنت ته پکار دي چې دیتا سنه سو وسایل ورکی. مقامی خلکو سره دا سیلانیان هم د حکومتي چارواکو له غوښتنه کوي چې د سیمې سړکونه دې زر تر زر جوړ کړي شي چې راتلونکي سیلانیان ستونزو سره نه مخ کیږي. اخره کې د سیلانیانو د خوشحالولو لپاره د ثقافتي شو یعنی ټنګ ټکور پروګرام هم وشو. د مډګلش په سیمه کې د اور په میدان کې د سیمې هلکان جنکې یو شان د اور په لوبه کې برخه اخلي. دا لوبغاړي د حکومتي چارواکو نه غوښتنه کوي چې دوی سره د په مالي توګه باندې مرسته وشي او دوی له دې سامان ورکولو سره دوی له تربیت ورکړي شي چې دوی په بین المللي توګه باندې په دې لوبو کې برخه واخلي او د ملک نوم روښانه کړي. ګل احمد فاروقي، اپنا دیر نیوز، وادي مډګلش، چترال.